قیمتونه ډېر لیدلي دي. 6000 روپۍ دغه موټر ما اخیستی دی، دا مې تره زوی ده. 6000 مې اخیستی دی، اوس یې په 3000 خرڅوم، څوک یې نه اخلي. 3000 یو کورولا مې خرڅه کړله، اخیستې مې په سل کم 3000 خرڅه مې کړه په 1100. مخکې خو تقریبا په تیر حکومت کې دا خرڅېدل $1,10,000 $90,000 $80,000 نه کم نه و، او اوس یې وروره ګل کې څوک په 40,000 هم نه اخلي. یاره تقریبا نیمه خو به یو 17 کاله تقریبا پرې کېږي. یاره نو څه ډېرې په ذهن راوړه مخ وروره ګل کې د 700 نه به هم زیاتې خرڅې کړي. یاره اوس راځي خالي داسې ودرېږي چې دا ګاډۍ په سال په څو ده، دا په څو ده، بس ووځي، نور خریداران نه لیدل کېږي. وروره ګل کې د خلکو جوبونه تس دي، نسته پیسې نسته، ټول خارج ته وتلي چې دا کوم پیسه دار خلک. دا جمعه بازار هم ده، بل مجبوره دي، خلک هم مجبوره دي. وروره کار نسته، کسب نسته ده، بس وروره مجبوره دي چې خلک راشي یو مړۍ ډوډۍ پیدا کړي، مجبوره خپل وسایل یې کور خرڅ کړه، موټر خرڅوي، څه چې یې کار او کسب څه نه، نو مجبوره څه چې شی خرڅېږي هغه ټول خرڅوي نه خلک. خریدار خو بیخي نسته ده، بس بیه کول دي او زیاتي بسار یو بیه که ولاړ شه، بیه که ولاړ شه، بس ټول یو ټیکه په روش ده. خریدار معنا درک نه لري. خصوصیت خو دا لاره چې د ټولو سره شکر ده، الحمدلله پیسې ډېرې وې، ټولو نړۍ په رسمیاتو پېژندلي وو. د ورځې به $300-400 میلیونه د ورځې کابل ته راتلل، اوس خو هېڅ شی نه راځي. هیله خو همدغه ده چې کله د موږ ملک په رسمیاتو ټوله نړۍ وپېژني، انشاءالله تعالی د موږ بازار به هم ښه شي، موږ به هم ورسره ښه شو، انشاءالله تعالی ټول به له ستونزو نه ووځو.